چا خوښي څوک زده کی واخله د چا خوښي مزده کوه علم یو اختیاري چیز دی علم حاصله کوشش به وکړي علم به حاصل نه کې مکوه دا اختیاري مسئلې وی انسانانو ته الله اختیار ورکړي په خلاف د پیغمبر او د نبوت نه دا داسې چیز دی چې دا د چا په اختیار کې نه دی دا کسبي چیز نه دی چې ګیر یو انسان کوشش کوي عبادتونه کوي د پیغمبر شي دا وراثتي چیز نه دی پلار پیغمبر او بچی د پیغمبر شي ورور پیغمبر ورور د پیغمبر شي دا ایس لازمی خبره نه بلکې پیغمبري چې ملاويږي دا براه راست د الله حکم الله په دې بندګانو کې یو کس منتخب کی الله ته علم دی ظاهر باطن تا داغه خبرتیا دا یو بنده خلق کی هغه توحید اولېږي زما پیغمبري خلکو ته زما دین رسوا نو دا غیر اختیاري چیز وی دا پیغمبري د چا اختیار کې نه نه واجب بینا بیا وجه د دوی د غوړوالي ذکر کیږي چې دا انسانان په څو غوړو وهدیناهم بنیادی چیز دا چې دا په هدایت خلکو دا د غوړوالي هغه بنیاد چیز دی غوړوالي هغه هدایت الى صراط مستقیم لارې غتا ذالک هدى الله دغه انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام چې په کوم لار روان دغه هدایت د الله دا د الله هغه هدایت دی یهدی به هدایت کی پدې سره مې یشاء چاله چې خو خشی من عباده د خپل بندګانو نه څنګه چې انبیاء ته الله نبوت ورکړي دا د الله ورکړه همدا چې څومره د انبیاء د سونه وراثتونه دي هغه علم دی هغه ایمان دی هغه دین دی دینی خدمات دي د الله په احسان کې چا باندې الله احسان وکي پیرزو رحمت په وکي هغه ته ایمان نصیب کی او چې الله نه غواړي بیا هغه ته ایمان نه نصیب کیږي نبوت د الله د خوانه فیصله دا ایمان نصیب او د ایمان کې بندګانو د پر اختیار ظاهري ورکړې شوی عمدہ سے علم دی عمدہ سے دینی خدمتونه دي الله تعالی توفیق ورکړي نو الله فرمایي ذالک هدى الله یهدی به هدایت کی پدې سره مې یشاء چاله چې خو خشی من عباده د خپل بندګانو نه هغه ته هدایت نصیب کی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي الله جل جلاله استاسو اخلاق تقسیم کړي دا د الله د خوانه تقسیم دی د چا اوچت اخلاق وي د چا کمزوري څنګه چې الله استاسو رزقونه تقسیم کړي دي الله د خوانه تقسیم دی د چا رزق فراخ وي د چا تنگ نو اخلاق هم تقسیم رزق هم تقسیم لیکن رزق تقسیم د الله دا عام دی هغه که مسلمان دی او که کافر دی او که نیک دی او که بد دی خو دې ټولو ته الله د دنیا روزي ورکوي بیا د الله د حکمت دی د چا تنګسیا سره د چا پراخیا سره او هر چا ته دی کې عیسی دا نه چې ګینه یو سړی الله نه مني ګینه دغه صاحب ته رزق نه ملایږي بالکل به ملایږي او چې کم سړی ګینه الله اومني د رزق نه به محروم شي نه جي نه محروم کی یره چې دی به ګینه بالکل پراخه روزي به شي ایس لازمي نه ده چې ته مؤمن ګینه تا ته پراخه رزق رسیږي دا ایس لازمي نه دا خدای الله تقسیمونه دي نو دا الله ارچاته ور کوي البته پیغمبر علیہ السلام فرمایي یو چیز دی چې ایمان او یو روایت کې دین دا الله ارچاله نه ور کوي الله یو بنده سره مینه وکي محبوب جوړ کی چې الله سره محبت وکي نو بیا وته ایمان نصیب کی الله سره محبت وکي نو بیا وته دین نصیب کی نو دا د الله د محبت نه رزق عام دی خو دا دین او ایمان د الله چې په احسان باندې دا کی نو يهدي من يشاء من عباده دخل بندگانو نا ولو اشركوا بالفرض کدوی شرک کړي وی لا حبط عنهم برباد بود دوی ما کام يعملون هغه چې دوی عمل کو د انبیو جماعت ذکر شو الله فرمایي کدوی شرک کړي وی نو چې څومره اعمال د دوی دا به برباد دا سه کلام ته کلام شرطي وته ویل شي عادت قضایا شرطیه وي په قضایا او شرطیو کې وجود د اغسیز دا لازمی نه وي کلام عموما دا بنای
کله په وجود باندې کله په فرض باندې دا کلام عموما پکې فرضي وي دلته دیتا لو شرطیه وي نه دا کلام د اشرکو دیتا کلام شرطیه وي لہذا الله فرمایي کداغه انبیاء شرک کړي وي دا مقصد نه چې ګین انبیاء شرک کوي تاسو نه کوي دې کې وجود د مقدم شرک د انبیاء داغه وجود د لازمي نه فرضي حیثیت وته فرض کا کدی انبیاء شرک کړي وي نو الله فرمایي د دې اعمال به ختم شي قرآن مقدسه کې هم داسې شرطیات ډېر مواضعو کې ذکر کیږي لو کان فیهما آلهة الا الله کپر اسمان زمکه کې الها وي غیر د الله نه لو کان فیهما دا کلام شرطی دی دا غي دا مقصد خو نه دی چې ګین اسمان او پزمکه کې ګین خدای پاک سره نور خدایان شته نه دي نور نشته قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين ورته ان كان للرحمن ولد کدا الله د پر اولاد وي ان كان دا کلام شرطی دی دا مقصد نه دی چې د الله د پر اولاد دی کبل فرض وي پیغمبر فرمایي بابا د مخکې نه منلو بابا د مخکې نه ویلو دارنګه الله فرمایي کمنګ چې کب ده ځان د پر اولاد ځان د پر بیبي دا مقرر کړی وي د تخذناه من لدنا موږ به د خپل بل مخلوق نه د بل نه به مدا مقرر کړی و بالفرض کما ځان د پر بیبي مقرر کولې بالفرض کما ځان د پر اولاد مقرر کولې دا سي شرطیات نو دارنګ دلته دا مقصد نه چې ګر انبیا د شرک کوي بالفرض کدي انبیا شرک کړي وي لحبط عنهم برباد شي بو د دوی نه ما کار يعملون هغه تمام اعمال تمام انبیاء سر داسې خطاب دی خصوصا پیغمبر علیہ السلام سر دقسی خطاب لئن اشرکت لیحبطن عملک لئن اشرکت لیحبطن عملک الله پیغمبر ته فرمای بالفرض کدي شرکو کو اعمال باندې برباد شي اوس پیغمبر علیہ السلام خو شرک نه کوي انبیاء خو شرک نه کوي دا د امت لپاره سبق دا د امت لپاره سبق وي چې انبیاء مقرب بندگان دي هغه ته الله داسې وي چې په شرک سره اعمال ختمي نو ته ځان سره په سوچو کو ګراسه نه چې عقیده دې ګډوډ شي اسنه چې کوم د اعمال دې برباد شي دا عام انسانانو امتیانو د لپاره سبق وي ورنه انبیاء کمزې کې شرک کوي چې الله پیغمبر علیہ السلام ته داسې فرمایله ان اشرکت لیحبطن عملک هغه عامه کدا شرک اکبر دی ښکارا باندې د الله سره څوک حصدار کی او کدا شرک اصغر دی ریاکاری وی خونه وی دام الله نه قبل دا اعمال برباد دي الله پاک صرف هغه عمل قبلې چې پدې کې د بل اچا حصہ نه الا لله الدين الخالص ویزو صرف حق دین علم چې هغه خالص زما ده بل پکې صحیح نه صرف الا لله الدين الخالص وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الله فرمای دوی ته امر نه کړی شي مگر د دې خبرې چې تاسو به د الله خالص بندگی کوئ دغه خالص قبلې او د دې خالص سره قبل څوک مو سره په څه حصہ باندې شریک شي نو الله بیا دا غنه مستغنی نبی کریم علیه السلام فرمایلی دي چې الله فرمای انا اغنى الشرکاء زه په شریکانو کې ډیر مستغنی وکسان شریکانی یو بل سره چیړ کوي یره چې زما یې سکه مشو لګ ما ډیر کا بل سره چیړ کوي الله وی زما سره چې عمل کې بل څو شریک شي زو سره چیړ نه کوم دا ټول هغه ته پریدم نو د دې وجینا اعمال کې د الله نه سوا هر قسم شراکت نه چې کوم د اجتناب بیا الله اعمال قبل لو اشرک د شرک مثال داسې ده که څومره د اعمال ډیر خلوک شان دې پکې ریاکاری وکړه لاګ وندې دې پکې شرک وکړه ختم څنګه چې یو چاټه وبدي یو ټینکه وبدي ساس کې میتیازي پکې دی واچولې دا ټول ټینکه میتیازي شوی دا ټول ټینکه دا چاټه دا ساس کې وینې دې پکې واچوله دا غونډه ټینکه دا وینې دا پلیت سیز دا غونډه ځان سره پلیت کو شرک هم د قصې سیز دی
دا پلیت کار دی، لہذا اعمالو کې لږه حصہ عمر شي، عمل ختم کړ. نو لو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، هغه چې دوی عمل کو. اولئک الذین، دا هغه کسان دي، آتیناهم الکتاب چې ما ورکړی دوی ته کتاب. دا انبیا دي، الله وایي ما دوی ته ورکړي جنسي کتابونه. نو څه خو داسې و چې دوی ته کتابونه ورکړی شي، دا هم آتینا ده. او څه دا و چې دوی ته خو الله دا کتاب نه ورکړی، خو د کتاب په تبلیغ مامور و. دا کتاب خلکو ته رسوي. د دې بني اسرائیلو دا 4000 8000 وغیره داسې اقوال راغلي، دا پیغمبران دي پکې. لیکن د ټولو پیغمبرانو څه کول؟ دغه تورات د هغې بنیادي کتاب د خلکو ته رسوي. نو ورکړی خو تورات الله موسی علیه السلام ته، خو د نورو ته وی چې دا خلکو ته ورسوي. اتینا، د نور انبیاو ته الله ورکړي. څنګه چې مثال زموږ ستاسو پیغمبر ته الله قرآن مقدس ورکو، او هر عالم د امت په دې مامور دی چې د الله دین خلکو ته ورسوي. نو دا اتینا یوازې پیغمبر نه دی، اتینا دا هر عالم ته ورکړی شوی دی. هر عالم ته دا حکم دی چې ما کتاب درکړی دی، په دې فیصله کوه، دا خلکو ته ورسوه. نو بني اسرائیل هم دغه شان دي، چاته خو الله کتابونه ورکړي او څه دغه کتابونو پر رسولو باندې مامور. نو الله دې هندونه تعبیر کوي آتیناهم الکتاب، ما ورکړیو دوی ته جنسي کتابونه، والحکم، ما ورکړیو دوی ته فیصلې، دوی د خلکو منځ کې فیصلې صحیح کولې. والحکم، د حکمت خبرې مې ورته ورکړې وې. والنبوت، او پیغمبري مې ورته ورکړې وه. فإن یکفر، پس که کفر کو بها، په دې باندې، بها دا ارواحد دریو خبرونه، کتاب دی، حکم دی، نبوت دی، په دې خبرو باندې چا کفر کو، هؤلاء دوی دا مې درکړه. خو که چا په دې کفر کو نه مني، فقد وکلنا، تاخیر سره ما مقرر کړي دي، ما نزب مقرر کم بها، په دې خبرو، قوما بل قوم، لیسو بها، اغوی بنی په دې باندې، بکافرین، کافران. مکی والاو ته الله فرمایي چې تاسو په کفر کوئ، زب بل قوم مقرر کم، هغه به د دې کفر نه کوي. بیا الله د مدینه خلق خدمت لپاره منتخب کړ. مجاهد رحمه الله، عبد الله ابن عباس سے معنا کوي وکلنا بها قوم، دا د مدینه خلقو. مکی والا قدر اونکو، الله د مدینه والو ته خدمت حواله. او نور حضرات تعمیم سره خبره کوي، دوی ته فرمایي که تاسو په دې کفر کوئ، وکلنا بها قوما، زب بل قوم په دې مقرر کم. د نبی علیہ السلام نه وروسته چې دا څومره آس پاس عجم دي، دا خدمت به دوی ته حواله کړي. بیا عربو ته وایي تاسو قدر نه کوئ، عجمو ته به حواله کړي. عجمیانو چې بیا کوم خدمت د اسلام کړی دی، نو ډېر اوچت خدمتونه کړي دي. او بعضې دا فرمایي وکلنا بها قوما، د ځمکې مخلوق، د اسمان مخلوق، د خدمت دپاره به هغه منتخب. تاسو نه کوئ، ځمکه کې ډېر مخلوقات دي، اسمانونو کې ډېر مخلوقات دي، دا خدمت به هغوی ته حواله کړم. نو مسله دا پیدا شوله چې کوم انسان د الله د دین څه نه څه خدمت کوي، څه نه څه حصه پکې شته، په دې خوشحاله شه، په دې خوشحاله شه چې الله زمانه د دین څه کار علي. ورنه الله فرمایي ته به ترې لرې کړمه، بل مخلوق به مقرر کړم، بل مخلوق به مقرر کړم. دا جومات دی، یو 80 کاله وړاندې موږ تاسو یو منو په دې کې ډېر مسلمانانو چا آبادي کوله، او چا پکې منځونه کول، او چا پکې بل څه کول. څه ډېر به داسې وي چې هغه به کمزور وي، داسې هم نه دي کړي. لاړ وکلنا، موږ راغلو. داسې ډېر مسلمانان دي هغه چې کوم د اسلام خدمتونه کوي، د جومات خدمت کوي، د دین خدمت کوي. ډېر داسې چې هغې خلاف هم بس یو څو ورځې د هغې دم تېر شي، دم ختمي. نو دا په دې ژوند کې الله ستانه کوم خدمت واغستو، نه په دې خوشحاله شه. که نه الله وي تا به لرې کړم، بل به راوړم. هېڅ په الله باندې څه ګران نه دي. لیسو بها، هغې به نه په دې باندې بکافرین، کافران، هغې به دې ناشکري نه کوي. ومن آبائهم، او بعضې د پلرونو د دوی نه، وذریاتهم، او د اولاد د دوی نه، واخوانهم، او د رونو د دوی نه، واجتبیناهم، ما دې غوره کړیو، وهدیناهم، ما ورته هدایت کړیو، الی صراط مستقیم، لارې نیغې ته. ذلک هدی الله، دا د الله هدایت دی، یهدی به، هدایت کوي په دې سره، من یشاء، چاله چې خوښه شي، من عباده، د خپلو بندګانو نه،
ولو اشرکو بالفرض کدوی شرک کړي ویلا حبط عنهم برباد شیو مود دوینا ما كانوا يعملون هغه چې دوی عمل کو اولئک الذین دا هغه کسان دی آتیناهم الکتاب مور کړو دوی ته کتابونه والحکم او فیصله والنبوت او پیغمبري فإن يكفر بها پس کفر کو په دې درې وانو باندې هؤلاء دا فقد وکلنا تاقی سرزب مقرر کم بها په دې باندې قوما بالقوم لیسو بها اغی بنی په دې خبرو بکافرین کافران الله تعالی زمان ویل استان ځان پرو زمين کوم توفیق مشکلات استغفر الله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه